وایه چې د کوم ځای نه خبرې کې؟ زه خو سعودي عرب د الباح شهر نه. ښه بس دا خو بیا د البخې نه موږ هم لایف راغلي یو، بس دومره فاصله به هم نه وي. ورور جانه دا راته ووایه چې د پي ټي آی حکومت نه خفی او که خوشحاله یې؟ د پی ټی آی حکومت نه خو دومره خوشحاله یو چې څه الفاظ نشته چې د هغه تعریف کې زه تا ته ووایم. ولې چې دا جی جی اویا کالو کې نورو حکمرانانو چې کوم زمونږ وینه څکل لګه نه، نو جی داسې به تر اوسه لا نه چا څکلي و نه به اوس کي. اوس الله تعالی رحم کړی، عمران خان یې راویستی دی، ګورو الله یې ده له بری ورکړي چې دا څه کوي. صحیح ده. ته د پی ټي آی حکومت نه چې دومره خوشحاله یې، پی ټي آی کوم داسې ښه کار کړی دی چې ته ترې مطمئنه یې او خوشحاله یې او نورو پښتنو ته میسیج هم ورکړې؟ زه خو وایم که نه چې پی ټی آی د 5 کالو کې موږ له هېڅ هم نه کوي. موږ له صرف دا غټ کار کړی چې په دې 70 سال کې دا غلاګانې چې کومې راویستل دي، دا غلې ټول جیل ته کړي دي او نور یې راغستې دي. انشاءالله دا به هم جیل کې تور تنبو شاته وي بوځي انشاءالله. هغه ویلو چې مین سب کو رولاونګه هغه یو نمبر دی اوس. نو دې نه غټه خبره موږ له بله هېڅ هم نشته چې دا غلاګانې راویستل دي. زموږ پلار نیکونو ته هم پته نه وه چې دا د ګنجي نواز شریف او بل هغه سپی غوندې دی چې هغه څومره غلاګانې کړي، خپل بینکونه یې ډک کړي. هر یو حکومت چې راغل دی 15 کاله خپل غم یې کړ دی، د عوامو غم یې نه دی کړی. دا یو د پی ټی آی صرف عمران خان دی. د عمران خان نور پارټۍ ولم څه پته نه لګي هغه چې هغه د عمران خان شانتې مخلص دی او که نه دی. خو عمران خان به ذات خود صادق امین سړی دی او کوم په دغه سره د پاکستان حکومت روان کړ دی. انشاءالله امیدونه زمونږ دا دی چې پاکستان به ښه شي او که موږ د هغه مدد وکړو، د هغه مرسته وکړو. جی ډیر خلک دا خبرې هم کوي چې هغه غریبانانو ته چې کم دی په پروفیسونو باندې به کم خلک سملاسته هغوی ته یې ښکلې ځای جوړ کړی دی. د پولیس نظام چې کم دی هغه ډیر بهتر شوی دی. اسپتالونو ته چې لاړ شي هغه هم بهتر شوی دی. نو دې حوالې سره څه وي؟ نو اسپتالونو او پولیس والا بالکل زمونږ د هغه بیسیک بنیاد چې کوم دی که نه، زمونږ د مضبوطېدو د پاکستان کوم بنیاد دی هغه خو دا هم دی. تعلیم شو، پولیس شو، هسپتالونه شو. نو چې زمونږ هسپتالونه زمونږ صحت دغه او د پولیس او د سکولونو دغه نظام چې زمونږ صحیح شي، پاکستان اټومیټیکلی انشاءالله په بره به ځي. او موږ له نور څه پکار دي؟ او خلک دا هم وایي چې هغه د مهنګایي راوستې، د مهنګایي به نه راولي. پاکستان خو لوټلی هغه بلما شریف او هغه بل لوټلی دی. او چې دا مهنګایي هم نه کوي او دا IMF قرضه هم نه واپس کول غواړي، نوره قرضه هم نه کوو، نو ولې د پاکستان به چلو په څه شي باندې؟ دا به قرضې هم اخلي، دا مهنګایي به هم راځي. خو دغه باندې سټیپ بای سټیپ پاکستان انشاءالله د دنیا په ملکونو کې انشاءالله چې دا ډېر زر به دغه کې حساب شي. او دا خبره نه ده، خبرې ډېرې نورې هم دي چې د عمران خان په صفت باندې چې کې خبرو دغه نشته، حساب نشته چې د هغه په تعریف کې څو خبرې وږي. ښه یو تپوس ته نه بل کوم ورور جانه، ډېر حکومتونه تېر شوي دي د بېنظیرې د وخت نه، الله ربالعزت یې هغه وبخښي. اوس خو مړه ده که نه. په سند کې د اوبو کمی دی، اوبه بالکل نشته، د څښلو اوبه خلکو ته نه میلاویږي. د پي ټي آی حکومت ته څه میسیج ورکوي چې سند کې د اوبو به څه نظام وي؟ ځکه چې اوبه چې کمې دي هلته د څښلو اوبه چې کمې دي د نش برابر دي. بالکل خبره دې صحیح کړه. په هر علاقه کې لکه داسې خلک دي چې هغه د غربت لکیر نه لاندې ژوند تېروي او په هره ورځ هغه کې ماشومان د خوراک او د اوبو وجې نه زیات لکه ایکسپایر کېږي. نو دا خو پی ټي آی خو خپل کوشش کوي په هر ځای ته رسي، خو په سند کې د زرداري قبضه ده او غلطي زمونږ په خپله ده. ښه موږ ته پته ده چې دومره غلا یې کړ ده، دومره سپریم کورټ، هاي کورټ، نیب دیو چې د غلاګانې راویستل دي په کیسونو کې دنده کړ دي، هغه باوجود زما ستا شانتې خلک د لږو پیسو دپاره پته نه لګي چې څه شي هغو ته فایده میلاویږي، بیا هم هغو پسې منډې وو نواز شریف زنده باد، نواز شریف د دغه مردار سر د گنجي بچې ده خو موږ تباه او برباد کو. نو دغسې په سند کې دغه عمران خان خو به خپل کوشش کوي، د هغه کوشش خو هر ځای ته ما خو تا ته لول نه وایي چې هغه د صفا نیت والا سړی دی، په هر ځای کې به خپل هغه دغه رسي. خو هلته قبضه ده نورو خمارانو ده که نه، هلته د وډېرهګانو وډېره نظام دی. هغه خو د هغه خبرې دغه نه نشي وتی چې هغه وځي، هغه خو دا کوشش کوي چې د دوی بچي د کوم نسل روان دي نه سبق ووایي نه مخکې شي تعلیم کې په هره شعبه کې وروسته پاتې شي. زمونږ دا کوم دغه دی زمونږ مزدوریانې دي کوي نور څه دی نه کوي. نو اوبه خو هغه خو ما مخکې خو نه یم اقرار الحسن یاروایي پروګرام هغه دی الله دې هغه هم ژوند ورکړي، هغه هم ډېر ښکلی کار شروع کړ دی، موټرې چې نیولې صفا اوبو. نو هغه خو ټولو دنیا ته هم پته ده، کوشش به هغه کوي او مونږ دا زمونږ مرستې سره هم کوي چې عمران خان چې هغه سره مونږ څنګ په څنګ ودرېږو. بس اقرار الحسن چې کوم دی او زمونږ د خیبر پښتونخوا چې کوم دی یوسف جان، دا دوه کسان چې کوم دي دوی ته خو ټول کتونکي هم دوا کوي او موږ هم کوشش کوو چې دوی ته دوا کوو. زموږ چې زموږ پاکستان کې چې کوم ډېر مسایل دي دا
یوسف جان شو او اقرار الحسن شو دوی اکثر په نخښه کوي او دوی اکثر چې کوم خپل سر دی کنه هغه په تدریج ستا خبره په ګول بدله خو دا صرف یوسف جان اقرار الحسن باندې نه کیږي د پاکستاني هر بچی له هر سړي له دا پکار دی چې هغه اقرار الحسن جوړ شي او د حکومت مرسته وکړي. مونږ ټول د کوم مونږ حکمرانان دي زمونږ زاړه خلک چې کوم دي د نواز شریف د زرداری پارټي والا د آی ان پی هغه خاصم تبا دي هغه خو پښتونخوا کې د حکومت راغله هغه پاکستان له څه کړي دي چې اوس په خبره کې هغه خو میں دیکھتا ہوں نواز شریف سے کسی کا باپ بھی سے استعفا نہیں لے سکتا استعفا یې مولا واغسته جیل دی هم دنده کو یا نیشنلی یا ته خو پښتون ته باندې ټول فخر کول او ته خو دومره پښتون لپاره څه چلو کنه چې سړی زه په فخر باندې ویل شم چې زه نیشنل یم تا خو څه کړي نه دي نو ته دومره خو څه وکړه کنه. خپل تاسو دا نظر ورجانه دا کومه چې د پی ټی ای حکومت یو بل کارنامه کړی چې کوم هغه وړو کې مشومان په خبر یو ځای بل ځکه بچي هغه چرسکل او هغه نشي به کولې مختلف قسمه غوي به د شپې غلاګانم کولې دی ګړو نه ویل کپی کولاوالي هغه د پاره غوي یو جیل غونډه کې جوړ کړی دی او هغه کې ته علاج ورکوي نو بل ورځ ویډیو موقت لډیره زما خوښه شوله نو هغه یو بهتره کار کړی دی. بالکل بهترین کار کړی دا خو زمونږ د بچو د مستقبل جوړولو دغه کړی دی خو کومو سره مرسته وکړو زمونږ مور پلار لوم دا پکار چې د خپل بچو خیال ساتي زما زوی په دې ټیم چرته ځي چا سره ملاويږي مرګري څوک دي کوم ځای کې کینی پاسي دا په دې باندې کېږي. عمران خان کور ته نشي راتلی چې هر یو الک نشي دا کېده مور پلار ته دا کور کې کینو دا نشه کوي مور پلارم څه حق جوړیږي داغه څه حقوقي دا کار شروع کړی دی ډیر الله دې په دې کې مغله او باغ ژوند کې برکت واچي الله تعالی دې هغه ژوندې ساتي او د بد نظر نه د گنجانو منجانو نه دې الله وساتي او داغه دې ان شاء الله ډیر ښه روان دی او بس دواګانې بوته کوو. نسیم اروره داسې راته ښکاري چې په پی ټی آی باندې ته ډېر زیات مینی زه صرف په پی ټی آی باندې نه مین زه په هغه سړي باندې مین چې کوم د پاکستان دپاره د پاکستان عوام دپاره او زموږ د بچو د مستقبل دپاره او خاص کر پښتنو دپاره کوي هغه سړي باندې زه مین یم که هغه نیشنل دی که هغه پی ټی آی دی او که هغه پیپل دی او نواز شریف خو سره پکې سړو کې نه اچوم او پښتنو سره څومره ظلم کوي په پنجاب کې او پښتنو ته خو د انسان په نظر نه ګوري د پیپل پارټي اوس د پیپل پارټي خو زرداري تباه کړ ده بوټو بېنظیر د هغو په دور کې خو دا پارټي د غریبانانو پارټي وه هغه لاړو په پردو غلو ټیزونه چې زرداري ناستې اوس هلکه تا څه کار دی پکې اوس چې ته راځې او دغه په پردی دغه باندې ته په پردو غلو باندې ټیزونه اچې او ځان د پارټي زما پارټي بوټو تا خو بوټو سره څه تعلق نشته. خپل تاسو ته نه زه دا کوم چې داسې ډیر کسان دی هغه ډیر نه دي خو لکه زه به تاسو ویم چې په سلو کې یو 15 کسان چې کوم دي هغه د پی ټی آی خلاف دي هغوی ته څه میسج ورکول غواړي نو زه هغه ته دا میسج ورکول غواړم چې هغه دې نه ګوري ګیر چاپېر دې نه ګوري لرې هغه ټو دغه ته پرېږدي غټې سطح باندې چې کوم دی هغه دې پرېږدي خپل اخوا دېخوا چمګاونډ کې دې وګوري پخوا په اسپتال کې څه حالات وو پخوا په تاڼو کې څه حالات وو پخوا په تا سکول کې څه حالات وو مونږ غریز خلک د غرونو علاقو خلک زمونږ په کلو کې به استادان په سکولونو کې په یو ورځ به راته میاشت به هغه چوټي وو زمونږ د بچو مستقبل هغو تباه کړ دی نن دې غیر حاضر شي که نه زه دې نر وته نن دې غیر حاضر شي یا د پنجاب د په لخوا زه پته ما ته پته نشته په خیبر پښتونخوا کې په کې پی کې واخلي یو پولیس والا رشوت یا په اسپتال کې تا ته د یو ډاکټر انکار وکړي ډایرکټ لاړ شه په اسپتال کې کوم چې هغه سړی کې نول دی شکایت ولالته شکایت وکړه چې هغه تعالی کوي که نه کوي بل زمونږ د کوم حکمرانان چې کوم د شهریار افریدي شو مراد سعید شو داسې نور ډیر دي چې هغه ډېر ښه کار روان دي شهریار افریدي ته وګوره شپه ورځ ځان باندې یو کړي کله په یو چوکۍ کې ناستي کله په اسپتال کله په سکول کله په نشو پسې کله یو دا صرف هغو باندې نه کېږي دا زمونږ حق دی چې مونږ حکومت سره څنګ په څنګ ودرېږو او هغه چې هغه یو قدم مخکې اخلي مونږ پسې 2 قدمونه مخکې هغه سره اخلو په دې باندې به زموږ ترقي وکړي زموږ ملک خو تباه دی تلی او تباه شوی دی په 70 سال کې ته راشه وګوره منی لاندې کوم کیسونه راوځي کوم راوتي دي کوم لا اوسه پورې راوځي دا کوم ځای و دا خو دغه 22 سال چې وشو عمران خان چې چغې وباسي اخر دغه سله ورته اوس راغله ټیک د ده نه دي کړي کیسونه زړو دغه کې دی په زمانې لاندې کیسونه دایر شوي دي اوس په مقدمې کوم دغه دي هغه پیشیانې کېږي خو زور خو ده لګولی او که نه چې ستا دا مطلب دی چې دا کم کسان دي چې کم کتونکي دي یا چې کم داسې نورو ځینو کې دي د زموږ ویډیو هم ګوري نو ته هغوی ته هم دا میسج ورکړې چې پی ټی آی حکومت سره چې کم دی اتفاق وکړي او د هغوی سپورټ وکړي نو انشاءالله تعالی په ټول پاکستان کې به امن هم قایم شي او ترقي به هم وشي چې دا کم مسافرونه دي داسې ډېر ویلی کېږي د پی ټی آی طرف نه خبرونه هم راځي چې دا کم مسافر په بهر ملکونو کې دي دا به ډېر زر تر زره خپل وطن ته واپس راشي او دوی ته به نوکرۍ او روزګارونه میلو شي الله تعالی دې همدغسې وکړي ستا خوله کې دا اردو خبره متل دی چې ګي شکر او دې نه علاوه ته چې خبره وکړه چې کوم د پی ټی آی مخالف خلک دی که نه
نو پی ټی آی کوم مخالف خلک دی هغه له د چا چې ضمیر ژوندی هغه لکه کوم حق لار ده مرګ خو آخرت مرګ دی دی نواز شریف او دی زرداري ته زویم دا کوم دی نه علاوه چې کوم دا نور چې دي اسحاقدار شو دا نور چې کوم گیر دي جو چې کوم کرپشن کړي دي کومې پیسې ګټل دي یا د الله بندګانو تاسو چې کوم کړ دي خو بس کوی کنه نو تاسو مرګ نشته تاسو قبر ته خو ځان سره نه وړئ بس ته په دې سټاپ کوي نور اوس عوام دغه کې بیا هم تاسو دومره تاسو سپورټ وسو کوي تاسو خو تباہ او برباد ک پاکستان تاسو بچیان تاسو کو هر څه بهر دي او کومرانی تاسو مونږ باندې کوي دا کوم دغه کیدا خو الله تعالی دې اوس مونږ باندې رحم وکړي زمونږ عوام باندې رحم وکړي الله تعالی دې زمونږ د ټولو عوامو ضمیر ژوندی کړي چې هغه ته ښه بد پته ولګي د 1000 روپو پسې د 2000 روپو باندې مونږ خپل ضمیر یعنی اوټ مونږ نه خرڅو دا اوټونه که مونږ نه خرڅول پاکه د اوټونو په ورځ مونږ 2000 روپو له وګورو د بچو مستقبل مونږ نه هېري زمونږ د بچو مستقبل بچي نسیم وروره زما زړه غواړي چې تاسو سره زه ساره پورې خبرې وکړم خو که ته خفه کېږي نو مونږ یو چې نور ملګرو ته به هم لږ غوندې کې ټیم ورکړو زه دا دومره ټایم د ماله راکړه او زما زړه کې اوس هم ډېرې خبرې دي په دې څوک خفه کېږي هم نه د کنځلو دا خوا دې خو خبرو ته هم ضرورت نشته او خبر هغه کول پکار دي چې کوم سیده خبرې حق لار کومه چې خبره وي او کنځل چې کوم سړی کوي هغه خو بیا ضمیر یې مړي او ما خو بیا هم دا لکه یو زما طرف نه ټول زما ملګرو ته څوک چې دا ویډیو ګوري هغه ته دا پیغام دی چې د الله دپاره پرېږدوئ نواز شریف پرېږدوئ زرداري پرېږدوئ عمران خان حق لارو ګورئ کومه چې حق لاري په هغه لارې باندې ځئ مرګ یوم الحساب شته انشاءالله آخرت پورې جواب به تاسو الله له تاسو جواب دی وي بیا تاسو به څه جواب ورکوئ چې دې طرف ته 2000 روپۍ وي او دې طرف ته حق لار وه مونږ حق لار پرېښې ده 2000 روپو پسې راغلي یو نور زما طرف نه ټولو ملګرو ته سلام علیکم خفه دې څوک نه شي الله حافظ مننه خوشحاله اوسې آباد اوسې ښه موږ ګورو چې بل یو ورور جان هم ځان څه په لایف ملګرو موږ کوشش کوو که نه چې آفتاب خان ځان څه په کال باندې راولو آفتاب خان چې کوم دی زمونږ خوږ دوست هم پاتې شوی دی موږ کوشش کوو چې آفتاب خان سره موږ خبرې اترې وکړو د پی ټي آی په حکومت باندې ځکه چې هغوی هم پېښور سره چې کوم دي جوخت پراته دي په ورسک روډ مطلب باندې مستجاب ګړی سټاپ ورته ویلی کېږي هلته دي نو کوشش به کوو ملګرو ویډیو هم درسره شیر کوي نو نور ملګرو ته به هم ورسي نو ټولو ملګرو سره به موږ خبرې اترې وکړو نو آفتاب وروره ته کال در روان دي نو ګورو چې تاسو سره خبرې اترې د پی ټي آی په حکومت باندې وکړو چې ډېر خلک د پی ټي آی د حکومت نه خوشحاله دي مطمئنه دي چې آیا دوی موږ ته هسپتالونه ټیک کړلو روډونه یې ټیک کړلو پولیس یې ټیک کړلو داسې ډېرې ښه ښه کارونه یې وکړلو نو په دې باندې به خبرې اترې موږ تاسو سره کوو او کوشش وکړئ چې ویډیو د سره شیر کړئ چې نور کتونکي مو ګوري نو آفتاب خان ته کال ور روان دی آفتاب خان سره بېته ونه شوه نو بیا به ګورو چې بل رور ځان سره په لایف باندې راولو زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې آیا د خلکو ته میسیج ورسي چې د پی ټي آی حکومت چې کوم دي دومره ښه کارونه کړي دي آفتاب رور چې کوم دی هغه کټ شولو نو اوس به موږ کوشش کوو موږ سره ټیم چې کوم دی هغه هم شارټ دی خو موږ به بیا هم بهرحال کوشش وکړو چې یو کس نیم موږ ځان سره واخلو ځکه چې ناوخته دی ویډیو هم دومره نه اوږدو نو دا محسن خان اپریدي چې کوم دی دا به بیا ځان څه په کال باندې راواخلو محسن خان اپریدي چې کوم دی هغه ته کالز ور روان دي کوشش به کوو چې هغه څه هم خبرې السلام علیکم ورور جانه وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه ته اسلام بھائی ښه جوړې خیر دی بس د موضوع پته خو تاسو هم شته دي شته درته او د ټول نه مخکې راته دا ووایه چې کومې پارټۍ سره تعلق ساتي زه او بایجان خپکیږي معنا زمونږ خو تعلق د هغه نېشنل سره دی نه زه نه خپه کېږم زما صرف د موضوع کار دی که ته پی ټي آی سره یو که نیشنل سره هغې کې زما هېڅ کار نشته دی پوه شوې نو ته پی ټي آی نه ولې خپه یې په څه خبره باندې د پی ټي آی په حوالې سره خبرې اترې وکړه نه یې ترې نه خپه د پی ټي آی نه خپه خو بس زمونږ چې کومه خپل فیورټ هغه را که نه پارټي ده هغه نیشنل ده خالقه نېشنل خو ستاسو پارټي ده که نه او ووټ به مو ته ورکوئ نېشنل داسې کوم د چې ښه غوندې کې کار کړی دی چې هغه د کتونکو سره شریک کوي مړه نېشنل بس ټول ښه کارونه کړي دي د پښتون دپاره پوه شوې د باچا خان بابا هغه وګوره که نه تکرنامې او فلسفه یې وګوره پوه شوې تاریخ کې ته کتلی شې بس مړ شو بس چپ شه پښتون
خاطر چې بچه خانی په کار ده لاټه وطن ته وای تر په غرق ته الله مرګري خله ورلو ویلو بل شخونه ته پارځو کې مردانګه بیا ته سو غنېګا په خبره باندې الکه خوې دا موضوع ده بیا په خپل باندې کال زکه به تاسو خبرې اترې کو اسیم خان افریدی چې هر وی پارټای سره تعلق ساتي هغه کې زمنګ سکار نشته دی خدای دې نه کې چې دا یو د اندوانو پارټای سره تعلق ساتي هغه کې زمنګ هیڅ کار نشته موږ دنه صرف سوالات کو د جوابات راکړي د خارو جانا نو ته موضوع د پی ټی آی مچ کم دی څنګه مال چې هغه موضوع په پی ټی آی باندې دا موضوع په پی ټی آی باندې دا کنه ډیر خلکو یې موږ د پی ټی آی نه په دې باندې خوشاله یو چې د هسپتال نظام کو وګوري د پولیس نظام د سرکونو په پټ پاسونو باندې به غریب خلک سملاستل هغوی دپاره ښکلي زینه جوړ کړو نو ډیر خلک د پی ټی آی نه خوشاله دی او ډیر یې سپورټ کوي نه خو یې کړي نه دي او نه په دې باندې سپورټ کوي جانا ها ځکه کنه چې د عمران خان چې کوم هغه دی کنه حکومت د 2013 نه راوخله کنه تر 2018 پورې وچلې دو نو سې کړي دي پښتونخوا کې هغه څو خو درته ثابت کی کنه سې کړي دي 2013 کې چا حکومت و تاسو نه راځي بس لکه د کتونکو دا خبره ده او دا په میډیا په چینلو باندې دا بار راځي چې عمران خان چې کوم دی ډیر ښکلي کارونه کړي او خلک ډیر زیات خوشاله دي نو اوس بس تاسو وایي چې سی نه دي کړي نو بس کتونکي ستاسو اواز اوري ټول مړه خبر شي د خلک خشي پوه شوې کنه وخت خو پاتې دی او بل تاسو ته دا کوم ورجانه چې په سن کې چې کم دي د سکول وب نه ملاويږي د سکول وب د پی ټی آی حکومت له سم میسج ورکړي چې الته صدا سي کارو کې چې د سکول وب پیدا شي خل د توندو نه مړ شو سند کې هر ورجانه زما आवाज درلې ما د سن کې چې کم دی د وبو کمی دی وب نشته د تند نه خل مړ شو د پی ټی آی حکومت ته سم میسج ورکړي چې کم داسې یو ښه کارو کې چې دلته د وبو مسله چې کم دا حل شي مړه نو د وبو مسله په څه حل کې لا خو د بجلی مسله نه ده حل کړي کنه نو نن ومه اتمه ورځ ده چې د پېښور بډابیر ولا بجلی خواړو شته دی نه جی پوه شوې چې دا کم د 2018 نه هغه د سنه مې د مړه غلط شوم کنه بس نو هغه سره د پوره یو میاشت کېږي کنه چې بجلی نشته لري کنه نو سنت به د اوبو څه تنظیمات دا وکړي ځکه چې وختي مخکې یو هفته وړاندې ما فیسبوک یو ویډیو کتله یو ماشوم په سن کې هغه تلو چیلو پسې مزل کړو نو د اوبو تنظیم نو هغه به وششل او د اوبو د لسه او ویډیو کې دې شي تم کتلی نو به د پاوجینو قانوني په لار باندې تلا غویلی درو نو غوي سره خپل وبوي په ګاډي کې هغه وبوي چې ورتلی نو هغه به په هوش کې راځي او خپل کور ته امرا واستغه مشوم د وبو د لاسه به وشو نو یار بس دې کې مونږ سوې په پښتونخوا کې ستنه دي کړي نو سند کې به سو کی خجیر ورجانه بس مونږ ګورو کنه چې بل رو رمضان صاحب لایف باندې راولو که تاسو میسج سکتونکو ته ویلې شنو میسج ورکول شي ټایم لګ درکو نورم بس هغه زما خو نور څه هغه نشته دی کنه خو دا هغه ده چې د پاکستان نه د پاکستان په مړه څه ترقي وکړي کنه نو ګوره چې نور کومونه کم دي کنه دا پرمختګ مخکې روان دي پوه شوې او دا کم هغه ته 2019 دی او پاکستان اوس هم ښکته روان دی لاټین کتابه دی او کنه تباغه دی بس الله پاک لاټین لمبري ورکی چې خوشي خزر ورجانه ډیره مننه یو جهان مننه خوشاله اوسي آباد اوسي الله ری ژوندې لره موږ به دعا کوو او ویډیو سره شیر کو اسیم خان افریدی چې کوم دی هغه سره موږ دا دغه ورکو چې ویډیو سره شیر کو چې نو کتونکي موږ ګوري او موږ کوشش کوو د سیلګ غونډه کې ټیم نورم سیوا کوو که څوک په لایف باندې رااله د سینوي غونډه کې کسو نو هغه سره هم خبرې اترې کوو په چې د اسیم خان افریدی چې کوم دی هغه ته زدا خواست کوم چې ویډیو سره شیر کړئ چې نور کتونکي موږ ګوري او چې هرې پارټۍ سره تعلق ساتي هغه کې زما سکار نشته زما موضوع صرف دا ده چې د پی ټی آی حکومت ویل کېږي چې کارونه ډیر ښه کړي دي نو کاغه د نېشنل پارټۍ والی او که د ار بي پارټۍ والی نو
موږ سره د خبرې اترې وکړي، نو خبرې اترې دې را سره وکړي او دې کې زموږ څه کار نشته دی. شاه فیصل چې کوم دی زما د بچپن انډیوال دی، ګورو هغه نه سره لږې خبرې اترې کوو. شاه فیصل ته چې کوم دی کال سوارلی. شاه فیصل وروره تا ته کال در روان دی، کوشش کوه چې خبرې په اخلاقو سره وکړي او د پی ټی آی حکومت په موضوع باندې وکړي. اخوا دې خوا باندې ځي. السلام علیکم شاه فیصل وروره. شاه فیصل وروره سلامونه کوو. بالکل خیر دی ورور جان. د موضوع خیر اوسې څنګه ښه ده عربانو؟ شاه فیصل وروره د موضوع عربانو څنګه شاه فیصل زمونږ موضوع چې کومه ده وروره په دې باندې دا چې د پی ټی آی حکومت نه خوشحاله یې که خفه یې؟ ولا چې پی ټی آی حکومت ښه دی مړه. داسې ډېر ویل کېږي چې هسپتالونو، د پولیس، د ډاکټرانو، د سړکونو ټول نظام ډېر بهتره دی. آیا دا سچ دي که نه دي کې څه دروغ شته؟ نه دا صحیح دی، پی ټی آی حکومت صحیح دی مړه. ځکه چې موږ خو اوس په سعودي عرب کې موږ خو صرف اورو ګورو، نور خو موږ څه لیدلي نه دي که نه. نو داسې ډېر خبرونه راځي، ډېر ویل کېږي او داسې ډېر خلک شته دی، ډېر نه خو ډېر کم خلک دي چې هغه د پی ټی آی خلاف دي. هغوی ته څه میسج ورکوي چې پی ټی آی سره اتفاق وکړي؟ نه بالکل پی ټی آی حکومت ډېر ښه حکومت شروع دی او انشاءالله ټول عمر به د پی ټی آی حکومت وي. صحیح ده صحیح ده، مننه. نو مطلب دا دی چې ته د پی ټی آی د حکومت نه خوشحاله یې. وختي یو زموږ رورجان راغلی او هغه د پی ټی آی د حکومت نه چې کوم خفه و. هغې ته ویډیو هم شیر کړم حسین. شاه فیصل وروره خفه کېږه مه، بخښنه غواړم. تاسو سره سیګنل نشته دی. موږ به ګورو چې بل رور د سره په کالز باندې راولو. او یو جهان مننه او ویډیو د سره د فیصل وروره شیر کړه، ځکه چې دلته هم ټیم ډېر ناوخته دی، شارټ دی. نو کوشش به کوو که نه چې خپل رور خپل کوربه اسلام شه پاکستاني له اجازت ورکوي. په لوی الله سپارم د الله په امان.